بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند رویدین که چکل امیر المؤمنین حضرت امیر معاویه رضی الله عنه وفات شد در تحت خلافت خلیش ایده پورا بدن بعد د اهل بیت خپل زیات حقدار د خلافت گنو نور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ داد حضرت علی رضی اللہ عنہ بچائی رہے ایده دا مناسب وگرنلا چی یارا زو عراق تلوٹ شو که عراق مونه ده مود پلور دار الخلافه و یعنی مود پلور دار خلافه آغا عراق و لحاظا پا عراق مونه ده مود پلور ملگری پیجنگلی یورون دستون دیر دی نرپاو دوی شو دمو پا خلافت بون ده خلق رسوینای بکو ایغید زوینو مطلب ده ازا خلافت پا مسلمون بون ده سنبول کو لیکن ظلم جبر روون ده دو پا کنٹاور بنش نور ایده ده پورا دای ده مکه مکرمینا ده عراق ده تاگ ارادا کرد حضرت عباس رضی اللہ عنہ بچی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تپاتا ولگی دلال وردروغی ورتویائی چه اید رسول پاک علیہ السلام المسیح دیو خاندان سڑی دی مکه خال دی تو پتاک بند خواش ندی درش غمجان دی درش غمجان دی درش پریشان دی ورتویائی تا عراق تا مادر ما دی عراق خلق بے وفا دی دا تو سر دکا کوي په مشکل زوی شروس در نوخلی قدرمند دی دور تاویل چه موی سیر ادا کریدو چه کلا پا کم واحد بونی وطا عین پا واحد بونی ابن عباس چا خبر بچه روون دی پڑی را بیڑا ورترو ہوئی تری اے حسینہ ده خدای وستادر که وطا ده کفر روح ما کوا ده عراق روح ما کوا کار یدرمی بی اول خط ورولا شاگر تاوی یا چه ده تو سه مشرون دا ده عراق خلق دا ده میش دشمن ده عراق ده کفین او سی پانباب میش وردی دور تاوی لل دومن خبره مدادو چه تر عراق تا مادر ما یمن تلوٹ شا یمن شکلی دی چک چک گرینا دی خدا نخواستا که کسا الٹا که دلا نور دیتو ده پانی زوی خدا روی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ورد فرمائی چناب اسم اردا کرید ورتویایی چه بده اهل بیت مبارک شده خپل خاندان مبارک شده الله نو ډاریشه دا مال سره بیایا مود علامه میزی چې توحد حلقه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خپل بچیونه د خپل کورونه په مخ شهید کړل شو زبرته باندې دا ډارې شو چې توحد خپل اهل بیت په مخ تو شهید نو قدرمند حضرت حسین رضی الله عنه ورته فرمایي اے عبداللہ ابن عباسا رضی اللہ عنہ موز دتاگر ادا کرید حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ دا غربن پا مدینہ منورہ بونددائی دا آہا خات ورطا رلجی ورطا یای شی دے کفی پا تاک شی توز دخلائی نگرہ وکیت کفا تلور نشی دا کفی خالق بوفا دائی یحیاء بن سعید ہاں نصیحات ورطا وکو لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورطا فرمائی مویر ادا کریے دیتا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے مکہ مکرمین اوتو حضرت حسین رضی اللہ عنہ چکرا صفاح مقام تا ورسد دایو دوی نمدائی پدی وقت چه پدی دوی مندی دیو شاعر و لبید نمیدی دی سرد ملاقات ہوش ورتویائی چه لبیده ده تو سا خیال لئی زا عراق تلور شکنا ده عراق خلق دمو موافق لکا مخالف ہوئی ورتویائی چه او حسینا ده عراق خلق زبه ده تو سر دی تیره ده تو ده دشمن سر دی عراق تا مادر ما
د عراق حالات خراب دي ته په الټا دی خلک نور قدرمند دی ضرورت مقام ته چې کله رسېږي په دې وخت کې دا خبر ورسېده چې دا او محشه چې تو مسلم بن عقیل رضی الله عنه د کوفه خلک ته راغلی و چې د مو په خلافت باندې اې د سره لسوینای وکړي دا یې شهید کړی دی دا خبر چې کله ته ورسېده بار بار انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون قدرمند خلق ورته یایي ملګري ورته یې حسینا اے امام حسینا ویسه هم وکړه ویسه هم واختی چې دغه ځینې مې پاسې به دا شو خیر وي چې ته به پاسې تو د پورو خیر وي نور قدرمند دی حضرت حسین رضی الله عنه په فکر شلوغ شو نو په دې وخت چې بیا د خپله مجمع ته خپل لښکر ته داسې نظارې دباندې وچو په دې وخت چې د مسلم بن عقیل ورور ورته چک شو په خدای مې دا کسان وي څه ګوره میش چې د مسلم بن عقیل انتقام او بدله ظالم خلق نه وخصل وي تر هغه وخته پورا میشه واپس نشي تللی واپس نه درېږي مکه ته واپس کېږي نه حضرت حسین رضی الله عنه وفرمیل چې په دا نه بعد د مسلم بن عقیل په شهادت نه بعد د مار د ژوند څه فایده مرګ بهتر دی قدرمند دا لښکر مخکې روان شو قادسیه ته ورسېده قادسیه هغه ځای دی چې د اسلام او د کفر ډېره عظیمه لړۍ د عمر فاروق رضی الله عنه په دور خلافت څه شوې وه کفر ته شکست میلاو اسلام جیت شوی و مسلمون جیت شوي وي په دا باندې چې لږ مخکې تېر شول نور قدرمند دی د عراق د طرفه نه د کوفې د طرفه نه یو لښکر روښکاره شو چې دته نږدې روته اخر کار ورسره میلاو شو سلام کلام یې سره وکړو ورته وایي ته څوک یې ورته وایي زه خو د عراق چې کوم ولي دی هغې ګورنر دی هغې طرفه نه زه تو ته رالېږلی شوی یم چې دا امام حسین د عبیدالله بن زیاد چې د کوفې ګورنر دی هغې ته یې پېښ کړه دا راپور چې ته دی حضرت حسین رضی الله عنه د لښکر نه جدا نه شي خپل لښکر د حسین د لښکر سره ویایه چې څومره د عبیدالله بن زیاد ته یې رسولی نه وي دی زه خو تو عبیدالله بن زیاد ته رسوم نو حضرت حسین رضی الله عنه ورته چې ګیري په جنبه کښې ورته وایي چې او خلکې او د حر بن یزید لښکره ای د عراق سردارونه خلکې زه دا یې نه ایدلې د عراق د کوفې خلکې زه په خپله خوله په خپله خفې وستی خپله یې روان شوی ورته وایي چې نه درویح کوې سردارونه ورته ویل چې موږ خو نه دی وستی ای حسینه عقبه بن سمعان ته حضرت حسین وویل چې شاباس تیلې روخله چې کومه چې خطینه یې شوي تیلې یې روخستله تو یې کړله یو خط وبوسي دا پلونکای دی نه پلونکای پلونکي تاریخ باندې د کوفې نه د حسین په نوم باندې چې څومره سرداري وي ټوله خطینه په دې میدانونو باندې ورته پړاو کړل حضرت حسین رضی الله عنه لیکن د کوفې چې کوم مشهور سرداران وي ټول انکار ځنې کوي چې نه موږ خو ته نه یې روبللی موږ خو ته نه یې روبللی قدرمند دی حضرت حسین رضی الله عنه ادغ ځای نه روان شو خو د مشرشین من په دای دوی په باندې روبایي حر بن یزید ته وایي تاسو منځي نه پوښتنه کوئ که د میز سره یې کوي نه ای حسینه ای د رسول پاک علیه السلام مسیح میش د تو سره لمونځ کوي تو امام وې میش د دېرش مقتدي وي قدرمند دی حضرت حسین رضی الله عنه په اقتدا شه د لمونځ په اقتدا شه ودره د لمونځ یې وکړو نو ادغ ځای نه دی د مخ شه راغون شو په دې وخت چې حضرت حسین رضی الله عنه ورته وفرمیل چې حر بن یزیده ته مو وپاس ته مو تلیار وکړه چې زه وپاس حر بن یزید ورته وایي چې موږ ته خپل د وخت بادشاه ګورنر حسین بن نمیر تمیمي دا ویلي دي چې ته عبیدالله بن زیاد ته رسوې عبیدالله بن زیاد دېستی ازدادون که یزید ته یې روغې رسولې چې څه در باندې کول ګورې بېستي د کوفې ګورنر دی هغې بېستي خپله خوښ ورته وایي چې که بیا زه د تو سره نه تلل بیا وایي بیا خو جنګ کېږي بس بیا جنګ ته
جان ته بیا ملا تړلې ځکه چې موږ په حقه باندې تاسو په باطله باندې. خو حور بن یزید ورته وایي چې زه عبیدالله بن زیاد ته خط لشم د کوفې چې کوم ګورنر دی هغې ته زه خط لشم چې حسین دا وایي چې زه واپس درېږم. که چېرې موږ ته دا وویل چې سعید واپس ته نور شي نو زه ته تیار درکړو زه په دا باندې دا سوچ چې تو وینه په موږ باندې نه شي زه چې د تو قاتل نه شي جوړ مو دا خواهش دی. حور بن یزید ورته وایي ځکه د رسول پاک علیه السلام لمسی عزتمند او قدرمند یې نور قدرمند دی. په دې دی چې روان شول بیا مخ دریمي نور د کوفې د طرفه نه 4 کسان سورر روان دي په اوس باندې سوره دي چې کله نږدې شول حور بن یزید یې تم کوي ورته وایي چې نو ورسره ملویږي. حسین رضی الله عنه ورته فرمایي چې مو تو دستخط سره کړی دی مخشې چې کسه یغه پوره زه تو ته نه څه یایي چې څوک را واپس مو ته عبیدالله بن زیاد د دغې خات جوګرو کړی نه وي خات تو ته د عبیدالله بن زیاد نه یې نه دی رسېدلی روارسیږي پاته ولګي چې ودرا مو ته د خلوصندان مو ته د واپسي مکاملاو شي که نه یا پراته د مونه قاصد قتل کولی شي یا پرانه د مصفحي قتل کولی شي شهیدولی شي که د مصفحي یا د مو قاصد تو شهید کوم د مو ته فیصلو کومان چې تیره کار سره کوي چې څه ورته ولیایې د کسان ورته وکړل. په دا کښې یو قاصد دی هغه ورته وایي چې ای حسینه ای امام حسینه رضی الله عنه په کوفه کې ډېر مثبت جماعت ډېر مثبت لشکر د دې جمع دی په تو باندې حمله کوي زه مناسبه دا ګڼم چې ویسته په دې باندې حمله وکړه د موقع نه فایده واخله. هر امام حسین رضی الله عنه فرمایي څو پر دې د موږ نه اقدام نه وی کړی یا پر زه اقدام نه او بیا ورته وویل چې تو قاصد قیس بن مسهر هغه هم شهید شوی دی په کوفه کې عبیدالله بن زیاد شهید کا بر سر عام د خلق په مخ په دا باندې انتهایی زیات پریشان شو حضرت اداب ورسره پریشان شو قدرمند دی. انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون دا بار بار یې قدرمند دی. محشدریمی پا یو ځای باندې بیضا مقام باندې د قوم ته د خپل لشکر ته تقریر وکړه چې او لشکره موږ په حقه باندې ظلم دی شریک کړی ناروا کارونه دی شریک کړي دي د الله جل جلاله د احکامات نه د رسول الله مبارک د سنت نه دی ساره شوي عوام رعایا د ترکیز پر د نتام دي دا ظالمون دي دې په خلاف باندې رسول پاک علیه السلام سے تعلیمات دادي چې دا ظالم په خلاف باندې پښربا باندې چې پلوز باندې پښربا باندې نه کاني پښربا باندې مطلب حدیث مفهوم ډېر حدیث ورته بیان کړل چې دې په خلاف باندې اقدام وکړي مش په حق یې دې په نه مخشد لل قدرمند چې کله قصر بني مقاتل مقام د چوال سدل دا امام حسین رضی الله تعالی عنه سار ولګو ووت ش قدرمند درانش لګوندې راکای چې کله د خوب نه اچانک روچک انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون بار بار دا ویایي انا لله و انا الیه راجعون الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین. علي اکبر صاحب رضی الله عنه دا خاطر دا مشر بچای دی ورته یې بابا څه وشول ورته یې خوب مې لیدلی سا یا اوس کوي قاعده اوس کوي چې سوره راوندي مرګ ورسره راوندي ورته یې څه معنا ورته لکه شهیدون کیږي الله پر یاد شي ورته یې مش په حق باندې نه علي اکبر رضی الله عنه ورته فرمایي امام حسین ورته فرمایي رضی الله عنه په حق باندې ودی بابا به د کفارې ورزولې بابا به د سار د ورکولې ته هم مکه فکر مکه مش اهل بیت د محمد رسول الله مسای د محمد رسول الله پسې مېنو په میدانونو کې پاتې لاګي سره دښمن سره نن قدرمن دی الله پاک جل جلاله دا د مشت سه محبت د اهل بیت سره
نصیب کو نور ان شاء الله تفسیری بیانو بیا سمته کوي کده الله جل جلاله خوش وما علينا الا البلاغ